زما ذکر چې دی هغه هر ټیم کوئ، زما په ذکر کې چې دی سستی مه کوئ. ځکه چې کله مؤمن بنده د الله د حدیث مبارک کې راځي، شیطان چې دی دا د ماشي په شکل د انسان د دې ګسې اوږې وروستو چې دی د زړه خواته نږدې ناستي او دا په دې پوزې خواته یو خلټم شان دی، لکه څنګه چې د اتي خلټې دا شان خلټم شان دی، دا د دې انسان د زړه ته ویوړي او دا وسوسې او مختلف د ګناهونو دا وسوسې چې دا ورته د انجکشن په شان د زړه ته ورچوي. نو حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي چې کله مؤمن بنده د الله ذکر کوي نو دغه شیطان د خپل خلټم راکې یو پرستو شي په شا شي او وایي چې کله دی بیا دا ذکر چې دی پرېږدي او یا داسې له لعب کې چې دی لګیا شي او مصروف شي، نو شیطان بیا چې دی هغه خلټم نیسي او دا زهر چې دی د ګناهونو زهر چې د انجکشن په شان د زړه ته ورچوي. نو ځکه چې الله جل ذکر ولا تنی فی ذکر، زما په ذکر کې سستی مه کوئ، مطلب چې زما ذکر کې نو زه به در سره هر ټیم یم. او حدیث مبارک حدیث قدسی دی کہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ جل شانہ فرمائی چې مؤمن بنده زما ذکر کوي نو زه د سره یم، دی زما ذکر کوي نو زه ور سره یم. او چې کله دی زما داسې مجمع او مجلس کې ذکر کوي نو وایي زه د هغه مجلس نه بهتر چې د فرښتو مجلس دی په هغه کې تذکره کوم. او چې کله یو مؤمن بنده زما طرف ته را روان شي نو الله جل شانہ فرمایي زه د ده طرف ته ور روان شم، او چې دی یو لاس را نږدې کېږي نو الله جل فرمایي زه دوه لاسه ور نږدې کېږم. چې دا مؤمن بنده زما طرف ته په مزه مزه را روان شي نو وایي زه په منډه ورځم، زما نعمتونه او رحمتونه په منډه منډه درته وررسي. نو ولا تنیا فی ذکري، زما په ذکر کې چې دی سستی مه کوئ. د دې وجې نه د نبی علیه السلام چې به اکثر جنګونو ته هم دا به ورته حکم و چې د جنگ په موقع باندې هم د الله ذکر د الله یاد ډېر کوئ، چې د الله یاد ډېر کوئ نو د الله مدد به ستاسو سره وي.